مولانا مودودی رحمه الله پنځه خبرې مخې ته کېښودې او وی چې په دې باندې به زه کار کوم. یو خبره یې کېښوده تطهیر افکار، دویمه خبره یې کېښوده مخې ته تعمیر سیرت، دریمه خبره مولانا مودودی رحمه الله د خپل دعوت او د منشور هدف وګرځاو اصلاح معاشره، او څلورمه خبره مولانا مودودی رحمه الله مخې ته ونیوله اصلاح قیادت، او پنځمه خبره مولانا مودودی رحمه الله ولیکله چې د ټول مقصد رضا الهي ده، بل څه زموږ غرض نشته. تطهیر افکار معنا دا ده چې د مسلمانانو نظریه، د مسلمانانو عقیده د قرآن او د حدیث مطابق جوړول پکار دي. په نوم مسلمانان خو ډېر دي، خو اکثریت مسلمانان غیر شعوري مسلمانان دي. نو د دوی دا نظریه او د دوی دا عقیده صحیح د قرآن او د حدیث مطابق جوړول پکار دي. الله زمونږ رب دی، بل رب زمونږ نشته. الله زمونږ خالق دی، بل خالق زمونږ نشته. الله زمونږ مالک دی، بل مالک زمونږ نشته. او الله تعالی زمونږ حاکم دی، بل حاکم هم زمونږ نشته. او الله په ذات کې ځان لدی، په حقوقو کې ځان لدی، په صفاتو کې ځان لدی. د الله سره حکم هم د دغه الله منو او عبادت هم د دغه یو الله کو. نو صحیح نظریه او صحیح عقیده چې د انسان جوړ شي، نو که بیا د دین دپاره ورته ګزارلی کېږي هم پروا نشته. که د دې دین دپاره مال او جان قرباني کېږي هم خوشحالېږي چې زما مال د الله په لاره کې لاړې، زما جان د الله په لاره کې لاړې. خفه کېږي به هغه انسان چې د هغه نظریه او عقیده برابر شوي دی. او بیا مولانا مودودی رحمه الله یوازې تنظیم نه دومره لیټریچر ولیکل، کتابونه ولیکل چې په پاکستان او هندوستان کې د ټولو نه زیات کتابونه چې چا لیکلي دي هغه مولانا مودودی دي. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله ډېر کتابونه لیکلي، و مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله د دین هغه جامع تصور نه دی احاطه کړی کوم باندې چې مولانا مودودی رحمه الله احاطه کړی. یعنی مولانا مودودی رحمه الله د قرآن او د سنت دا دعوت یو قالب کې بند کومته پیش کړ. او کثیر التصانیف عالم دی، یو يهودي مسلمان شوی دی او کتاب یې لیکلی. هغه کتاب دلته و بل ورځ مال چا راکړ چې ما چاله ورکړ بیرانه ایر شو وړه رساله. هغه يهودي د امریکې دی، هغه وایي چې ما قرآن په انګلیش ژبه کې وکتو نو به زه متاثره شوم چې یاره اسلام صحیح مذهب دی. خو ماحول خو پکار دی چې اوس دا کوم خلک قرآن مني چې د هغې ماحول له ولاړ شم. وی پلار مې په پاکستان کې چېرته د امریکې په امبیسۍ کې پاتې شوی و، وی مشوره یې لاله راکړه چې لاړ شه پاکستان ته. چې پاکستان ته راغلی و نو دلته څه تعارف ښېلم نو په دې شنو پټکو باندې اوښتی و. د پنجاب کې دا شنو پټکو والا دي، په دې باندې اوښتی. هغه چې وایي ما کتل وایي ما وایي چې هغه قرآن کې چې ما کوم دین زده کړی خو دا نه دی، دا هو الله هو، دا ذکرونه او دا قصې او دا قطاري. قرآن خو یو عالمي کتاب دی، قرآن خو یو نظام خلکو ته پیش کړی. نو وایي زه د هغه شنو پټکو والا سره روان وم، ریلوے سټیشن کې تبلیغي جماعت والا راغله. وایي هغه د تبلیغي جماعت چې کوم ځای ته تشکیل شوی یو ځای کې کوزم شي نو په وروسته بیان کوي، کتاب راغلی و انتظار چې کوي نو ملګري ترې راتاو شي. نو دغه یهودي نه مسلم وایي زه هم لاړم هغه تبلیغیانو سره کېناستم، د هغې دا چهرې دا شکلې مې ډېرې زیاتې خوښې شوې. وایي هغه بریلي ته مې وایي چې یاره زه داسې ملګری کېږم.
وی لاړه ورېوړ د تبلیغي خو خلک دي او په دعوت کې په جامعیت دا نشته چې صرف د موس خبرې کوي او د ذکر خبرې کوي او د الله د معرفت خبرې کوي ډېرې ښې خبرې کوي او جامعیت خو دې ته وایي چې د دین کامله نقشه په خلکو باندې مني او ته به داسې مسلمان تیارې چې هغه یوازې دین مونځ ته نه وایي هغه حلال حرام جایز ناجایز د خپل ټوله زندگی د قرآن او د حدیث مطابق یو جامع تصور پیدا شي هغه يهودي وایي په کتاب کې وایي چې عالمي اجتماع را لپاره کې زه په دې کتابونو په دې سټالونو ګرځېدم نو چېرته د جماعت اسلامي یو کارکون دی هغه هلته د کتابونو سټال لګولی نو د مولانا مودودي رحمه الله د دینیات دا رساله په انګلیش ژبه کې پروفیسر خورشید احمد صاحب ترجمه کړې په 28 ژبو کې ترجمه شوې ده یو په انګلیش کې نو ما هغه کتاب راواغېستو نو دغه دینیات رساله تاسو ته هر یو تنې وګورئ چې د نظریې او د ذهن او د عقیدې صفایي سړي پکې پوره کېږي په دغه دینیات رساله کې اوس په دې سرکاري جامعو کې په نصاب کې هم شامل شوی هغه وایي چې ما دینیات رساله شروع کړله نو یو ملګری بغض خو زموږ په دې مسلمانانو کې دی د پالټو بغضونه خو ډېر دي و یو ملګری د تبلیغي جماعت راغی وایي چې هغه د مولانا مودودي دا نوم ولید وایي دا کتاب یې رانه په نفرت واخیست چې دا ښه سړی نه دا مه ګوره او وایي چې هغه چا سټال لګولی و د کتابونو وایي هغه ته یې وایي چې تا دلته ولې د کتابونو دا سټال لګولی دی دلته موږ د مودودي کتابونه نه پرېږدو هغه خوار یې وایي د هغه ځای نه پاسه وی ما هغه کتاب پیسې ورکولې وی هغه کارتون راته وایي چې نه ستا نه پیسې نه ده په دا کتاب زما ستا تحفه شوه هغه د نوم تپوس ما وکړو د هغه نوم ناصر وایي هغه ملګري نو هغه یهودي چې مسلمان شوی هغه وایي دا نوم ما باندې دونه ښکلی ولګېده چې هغه ځان نه مې صدقه نوم ښودی نو اوس وایي بیا مې د مولانا مودودي صاحب د کتابونو مطالعه شروع کړه او زه چې د کم دعوت په ارمان د امریکې نه راغلی یم هغه دعوت ماته میلاو شو د قرآن په رڼا کې یو جامع تصور دا ماته میلاو شو واپس وایي امریکې ته لاړم پلار نه مې دعوت ورکړه مسلمان شو مور مې وایي د کینسر بیماره وه او ما سره ډېر غم و چې نن دی او که سبا دی مړه کېږي او که په کفر باندې مړه شي نو جهنم ته به لاړه شي وی دعوت میں ورکو هغه مې ستا کلمه ویله مسلمانه شو او وی زما په فیملی او خاندان کې اکثرو خلکو ایسته ایمان قبول کړو د چا د وجې نه د مولانا مودودي صاحب د دې کتابونو د وجې نه د مولانا مودودي رحمه الله یو بنیادي کار وکړو په هر شي باندې کتاب ولیکه او د دې وجې نه زموږ په دعوت کې دا لازم ده چې لټریچر مطالعه ملګری کوي کم ملګری چې په هوا کې ملګری شي زمانه متاثر شي د بدن متاثر شي د دنه متاثر شي هغه به په هوا کې استخفه کیږي چې کم یو ملګری کتاب وګوري او صحیح نظریه زده کوي هغه چرته بیا زما د زبې قرآن مسکم زما د وجه جماعت نه پرېږدي د یو بل ملګري به سره اختلاف راشي خو جماعت نه پرېږدي هغه وایي دا زما د آخرت سودا د آخرت سودا خو در لپاره نه پرېږدم او چې پوه شوی نه نو هغه وایي چې دا د آخرت سودا نه ده چې زما نه خفه شي جماعت نه بس ایستل دویمه توجه مولانا مودودي رحمه الله ورکړه په تعمیر سیرت باندې تعمیر سیرت معنا دا ده چې ځان نه به معیاري مسلمان جوړي منځ زکات روزه حج دا کوم چې ضروری ارکان د اسلام دي او کوم په دې باندې به د قرآن او د حدیث په رڼا کې د زړه شعور نه عمل کوي سیرتن بمزان برابر ہے صورتن بمزان د شریعت مطابق برابر ہے نظریه بدیم ټیکی او په عمل کې برته څوک پته نه دي چې لکه دا خو د خیر نظریه خاوند دی خو مونږ خو نه کوي
زکات خو نه ورکوي، روجو کې شوقي نه دی، حج په فرض دی حج له خو نه ځي، د عمرې وسې کېږي عمرې له خو نه ځي، په چم ګاونډ کې کونډې رنډې یتیمانان دي صدقې وله نه ورکوي، د چا د تاڼې او د تحصیل خدمت نه کوي، په خدمت خو الله ملاوېږي، د چا د هسپتال منډه ترله نه وایي په خدمتونو باندې خو الله ملاوېږي. نه د کم نظریې دپاره چې ته کار کوې نو ستا عملي سیرت به هم برابر وي. او دریم نمبر کې مولانا مودودي رحمه الله وی چې عقیدم برابر شو عملم برابر شو نو خاموش او په قلار باندې کېنئ. د انبیاء میشن دا دی چې د اصلاح معاشري کار وکړي. زما دا ګاونډي ولی مونږ نه کوي، زما دا ګاونډي ولی په غلطه روان دی، زما دا رشتہ دار د اسلام غم ولی نه کوي، زکاتونه ولی نه ورکوي، د قرآن تلاوت ولی نه کوي، جمعات ته ولی نه راځي، دې ټم ټکور ولی کوي، سودونه ولی کوي، غلط کارونه ولی کوي، نشي ولی کوي. د اصلاح معاشري ذمہواری په پتا باندې راځي. او قرآن کې الله تعالی پیغمبر ته وایي چې اے پیغمبره ته حق ادا کا، که به یو څوک جهنم ته لاړی نو د هغې سوال به ستانه نه کېږي. موږ ته به الله وایي حق ادا کوي، دعوت ورکوي. او که بیا د دعوتونو او د محنتونو نه وروسته یو سړی جهنم ته ځي او الله یې هدایت په نصیب کې نه لیکلی نو به ځي دي. خو هسې زه دې ملګرو ته یم که موږ نه الله تپوس وکړي نو موږ کومه منصوبه بندي د اصلاحي معاشرې لپاره کړي. موږ خو ګورې خانه پوري کوو، موږ په صحیح معنو کې د منکراتو مخه نه ده نیولې. یعنې په یوه علاقه کې دي یو 50 او 40 کساني مشران او په هغه علاقه کې د دوی نه منکر کار وشي، نشي کېدی. یا 50 کسان دي اول ځل د قرآن نه خلک بې خبره پاتې شي. زموږ دا ماحول خو ټول د قرآن نه بې خبره. 50 ملګري دي په یو ځای کې چې د ښایسته دین داویدار دي. اول ځل څوک د نبي صلی الله علیه وسلم د طریقو نه ناخبره پاتې شي. خو پته ولګېده چې موږ ځان له روان یو انفرادي او د بل کس غم نه کوو. نو د اصلاح معاشري غم مولانا مودودي رحمه الله وی پکار دی. او بیا د اصلاح معاشري زم اول ورځ مې په دیر کې یو مثال ورکړو. په دې اشنا غرو کلي کې زموږ یو طالب العلم نو عبدالله نامه وه، پته نه لګي اوس به چېرته یې فارغه شوې ده، ډېره مخکې خبره ده. زموږ په دې اشنا غرو کلي کې یو کس و به جومات ته نه راته، او هغه طالب به پسې په روزانه ته هلته به ورته ناست و، کله اوسه ګډه کړې، کله اوسه مان ته څه اچولې، لالا ګورې جومات ته به راځي، هغه به ورته قارم شه مړ خپل کادي خلکو سمون نه کېږي په سب کې. خو دومره تنګ کړ چې اخر یې هغه سړی چې په ژوند کې جومات ته نه ورغلی سي جومات ته راوست. نو د محنت خو ثمرې که موږ په صحیح معنو کې د الله د دین دغه شانه محنت شروع کړو نو ډېر زر به دا ټول خلک قرآن ته رامتوجه شي. د قرآن ترجمې به شروع کړي، د دین حمایت به شروع کړي، په شعائر اسلام به خفه کېږي، منځونه به شروع کړي. تهجدونو رواج نشته او د فرض مانځه نه وروستو الله ته محبوب مونځ چې دی هغه د تهجد مونځ دی. په قرآن کریم کې الله تعالی د نورو منځونو ذکر نه دی کړی، مونځ یې ویلی دی. قرآن کې چې د بل مونځ ذکر دی هغه صرف د تهجد ذکر دی. ومن الليل فتهجد به نافلة لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نو زمونږ کوم دی چې مسلمانان د تهجد شوق دی. روجي یو رمضان ته زمون کتلی
او حال دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي د ګل ورځې روژه نیسئ. نبی صلی الله علیه وسلم وایي د زیارت د ورځې روژه نیسئ. د هر مسلمان عملنامه فرشتې د ګل او د زیارت په ورځ الله ته پیش کوي. او پیغمبر علیه السلام وایي زما دا خوښه ده چې په کومه ورځ باندې زما عملنامه الله ته پیش کیږي چې په هغه ورځ باندې زه روژه یم. زمونږ د عبادت سره شوق نشته. زمونږ په دې علاقو کې خلک خویندو له زنانو له میراثونه نه ورکوي. موږ د هغې خلاف جهاد نه دی کړی. یعنې مسله هم ده د بیان کړې. نور خو موږ د چا نه جایداد نشو اخیستی. په چې په شد و مد باندې خو مسله بیان کړي چې ګورې دا ګناه ده او دا حرام دی او دا غصب دی. پردی چې د یو لږ ځای ګیر کړو. پیغمبر علیه السلام وایي په ورځ د قیامت به د اوو ځمکو طوق ستا د غاړې ته واچولی شي. سودونه عام دي، رشوتونه عام دي، د دې منکراتو مخه یې نیولې. او څلورم نمبر کې مولانا صاحب وایي چې زما مخې ته اصلاحي قیادت ده. یعنې زه به صرف په اصلاح معاشره او په عباداتو باندې اکتفا نه کوم. مولانا مودودی صاحب زه داسې بوزغلې تیاروم چې هغه دا نااهل خلک او دا فاسقان فاجران د اقتدار نه لرې کړي او نیکان صالحان په اقتدار کې راوړي. زما وزیر اعظم نیک سړی، زما د ملک صدر نیک شریف سړی، دیندار سړی، زما د صوبې وزیر اعلی او گورنر دیندار سړی، زما د ضلعې ډي سي او کمشنر دیندار سړی، زما د تاڼي سیچو د تحصیل مشر دیندار سړی چې هغه د الله نه یریږي او فیصلې د قرآن او د حدیث مطابق وکړي. دې ته اصلاحي قیادت ده. د دې دپاره به نظریه برابرې، د دې دپاره به د ملګرو تربیت کې دا څلور خبرې چې ملګري شي او مقصد صرف د الله رضایي.